نیر بنکمند خو تا خانی ته به طلای ورته کړ نعره تکبیر تا نیر بنکمند روډ به ما نه مندلای خو تا خانی به ور ورته کړ نیر برا کوي د پلار بیا کوي د قانوني حق ته چې دا غیرت نه ده چې تا خپل حق نسې غوښتلی دا زندگی ته ضرورت نشته دا زندگی ده حق غوښتل فرض دي دا زندگی ده چې ما د لکانو کارنانو مځکې ځای کېږي اته دې ما ته پیسې ملی چې چیک چیک کېږي بمبرې ته هم نسته در باندې کوم پر آواز نشي شي کولی ما دومره غټ کوم پروت ده ما باندې رزق دی بندوي کوم د مروت لا به د مروت والي نه چوټ انکار کوم دراني ته زه به بل خان ته ورځم چې ما نیر دي چالو سي مروت په واړ عمر لوی کوي خلکو سره به مزدوري کوي 75 سال مې ووټ دې پاره درکاو چې به ته ما خانې ته به ما ظلم کړه ما به نیر به نه کمند ته بیا ګورې وته ته به راته ګورې ما به درنه وري اوبه داسې مې تا ته درې اوبه داسې ټوله بیا راکړه چې تا نیکه بیا راکوي 10 بجې بیا نه کېره 10 بیا نه کېره ولې دا څه لوګې ترجنې دي دا هغه دور ده چې 50 به کاغذ کور په کور گلی به گلی به په هر دروازې به ته لیکلي چې ما نیر چې ولې رکاوټ پلی بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو مرد کمیونټي आवाज پیش سره مخاطب یو عزتمندو تاسو ته پاره او موږ هم مقصد وو یو جستجو مو چې موږ د مروت بیٹنی قومي تحریک مشر جناب محترم انعام الله خان و سره شاهد خان او فرمان الله ډاکټر د سره مندونه هم شوق وو چې مشران دي ډېر لوی کارونه په ساري چونکې مننه کوو چې موږ ته وخت راکړه بعض ځای موږ ګرځېږو نو خلکو په ذهن چې دای د کوم تحریک زور اخیسته ده او د دو په مشرۍ چې رنګ هم راوړ خلکو ولید نو وای چې کیدای شي که د نیټ دی په وجه باندې باندې نو موږ د دې بنیادی وجه پته کوو چیرمن صاحب خوش آمدید وایو چینل ته راتلګ او سر ډیر زیات سوالونه په موږ باندې کیږي چې یاره د کوم تحریک مروت بیٹانی چې کوم چیرمن صاحب دا دین تاسو ته پوسو کو چې آیا د نیټ موږ ولې باندې دی وجه بنیادی څه ده آیا څه جرم دا کوم کړای ده بسم الله الرحمن الرحیم ټول دنیا ته پته ده چې دا تحریک 15 میاشتې مخکې شروع سره او د ضلع کې مروت د خاورې چې کوم آئینی یا دستوري حقوق دي د ایغا مطالبه موږ کړې ده چې مسترده حقوق ملاو سي چې ایغا چې پیله حق داو چې موږ امن غواړو په خپل خاورې دوم حق مدام مطالبه کړې و چې موږ چې کوم بیٹنی چې ګیس دریافت سوی د ایغا چې خپل آئینی حق غواړو دریم حق موږ د مروت کانال ول غواړو چې دا 22 سال بند ودی چې موږ خړې وب غواړو او بل مطالبه مداوه چې موږ ته جوړي روډ غواړو هغه الحمدلله اوس مکملېږي او پنځمه مطالبه مداوه چې موږ سیمنټ فیکټری چې خپل آئینی او قانوني حق غواړو دې لپاره موږ کم از کم دا 15 میاشتې چې کوم جهد وکړو جهاد مو کو مهنت مو کو کوشش مو کو هر قسم قربانی مو قوم ته پیش کړه او دې چې موږ سره ډېرو خلکو ملاتړ کړی ده خاص کر نوجوانانو نو دې نه مخکې موږ باندې یوه نیمه میاشت تقریبا موږ باندې انټرنیټ سرویس بند سلایو سیګنل باندې باندې مکمل موږ په تورو تیارو چې بیا دې نه بعد بیا موږ باندې سیګنل خلاص شوی بیا موږ باندې انټرنیټ سرویس بند کړ 2-3 هفتې اوس دا نن شپږمه ورځ ده چې موږ باندې انټرنیټ سرویس بیا بند کړی ده موږ بزنس اوس خو آنلاین بزنس ته موږ ایجوکیشن آنلاین ایجوکیشن موږ ټول زندگی چې څومره نظام د هغه ټول جام د ټول ارس بند دي نو موږ د دغه مکمل تحقیقات کړي دي موږ په دې باندې مطمئن یو چې نه خو دلته دهشتګرد شته نو دا صرف او صرف د موږ د مروت بیٹنی قومي تحریک دغه आवाज بندولو دپاره دا انټرنیټ سرویس موږ باندې مخکې بند سوی ده او اوس دا شپږمه ورځ ده چې باندې بند ده دې نه سوا موږ په دې تحریک مشرانو باندې FIR-ونه کړل جوټي FIR-ونه هغه جوټي FIR-او چې موږ نوجوانان مشران جیلو ته لاړل دا د موږ صدر شاهد خان فرمان الله دا مخکې جیل ته لاړل جیل نه رالل اوس دا موږ خورۍ ده ورسره
ګل اسلام خان خوري مو پرون ضمانت وسو له جیل نه راغی ګل اسلام خان لا په جیل چې ناستا موږ باندې نور جوټي اف آی آرونه کټ دا موږ ګناه جرم دادا چې موږ د خپل آئینی دستوري حقوقو لپاره आवाज پورته کړای دا دغه موږ جرم ده انټرنیټ سرویس دا د موږ آئین دستور لحاظ سره بنیادی حق ته فانډامنټل رائټ مو ده دینه موږ هیڅوک نسی محروم کولای دا موږ تحریک په دې نتیجې باندې رسیدلی ده چې دغه ډسټریکټ د ضلع کې مروت بادشاه چې ده دا ډیپټي کمیشنري دا پاور آئین او قانون لحاظ سره ډیپټي کمیشنر سره ای چې دای د انټرنیټ سرویس بندولو منظوري ورکړي دا صرف او صرف ډیپټي کمیشنر سره دا پاور دی بل چا سره نستا نو مخکې دا ډیپټي کمیشنر صاحب موږ د قوم سره د تجوړي او د بخمل او سره آس پاس علاقې چې په دې باندې په میاشتو انټرنیټ سرویس بند کړه او سیګنل یې بند کړی وي دا موږ سره انتهایی جبر و زیاتوب و ناانصافي و د آئین او د قانون سنگین خلاف ورزي و اوس بیا موږ باندې چې دا شپږم ورځ د انټرنیټ سرویس بند دا د آئین او د دستور سنگینه خلاف ورزي ده دا د ډیپټي کمیشنر صاحب دا کرسۍ چې د پاکستان امانت ته د دې قوم امانت ته د خپل عہدې د خپل اتارټي د خپل پاورز د ایګه میس یوز دا ناجایز استعمال ده خو چونکې دلته موږ بدقسمتي دا ده چې چیک اینډ بیلنس نسته اکاونټیبلیټي نسته چې دنه څوک پوښتنه وکړي چې ته د خپل اتارټي او د خپل پاور سرکاري اتارټي ده دا ته ولې ناجایزه استعمالوي که چېرته داسې ادارې وای ریاستي ادارې چې ایګه چیک اینډ بیلنس ساتلی دا ایګه ته اکاونټیبل وای بیا به د خپل اتارټي ناجایزه نه وای استعمال کړی ځکه چې که یو سرکاري نوکر سپایي نه واخله تر تړندار پورې یا بل سرکاري نوکر د خپل اتارټي یا اختیارات ناجایز استعمال کړي نو ایګه ګریوان ته فورا اینټي کرپشن یا نیب لاس واچي او اف آی آر په باندې کټ سي جیل ته لاړ سي ډسمس سي نوکرینا خو چونکې دلته بیروکریسي ده انګریز مستدا یو ډېر بدترین او ګندترین نظام پرېښی ده چې هغه بیروکریسي ته دومره اختیارات او پاور ورکړي دي چې هغه ته څوک لاس نه اچوي نو موږ باندې دا جوټي اف آی آرونه چې کوم کټ دي دا ډیپټي کمیشنر صاحب موږ باندې کټ کړي دي ډیپټي کمیشنر صاحب په آرډرز باندې دا کټ سوي دي او دا اختیارات او خپل اتارټي ناجایزه استعمال کړي ده او موږ په جیلو باندې ګډوي او بیا هغه روزي بیا نور مشران مو جیلو ته ځي او بیا روزي دا پنځمه میاشت چې په موږ باندې دا سر دې سره تاریخ کمزوری کیږي اف آی آر سره اف آی آر سره خو تاریخ لا او ستخلی موږ خو ګوره چې تحریک اول رلټېدلی یو موږ دا فیصله کړې ده چې موږ به هر قسم قرباني ورکوو موږ خو شهادتو ته وتلی یو چې د قوم په سر باندې په غیرت باندې موږ مړه سو دا غټ شهادت تعظیم شهادت ته موږ خو دې ته تیار یو دا اف آی آرونه دا 3 ایم پی اوګانې دا انټرنیټ سرویس بندول دا خو موږ هغه حوصلې همت جرأت چې کوم دا نوره اوچته یي موږ په دې وخت باندې د حوصلې همت جرأت چې ده که نه دا غرونه اوچت ده او دې سره خو موږ تحریک ته لا تقویت او مضبوطوالی میلاویږي او موږ سره د عوامو او د ټول پاکستان او چې کوم سیټیزنز دي موږ سره همدردي پیدا کیږي چې دا ولې دو سره دا جبر او دا ظلم ورسره کیږي سر ته وایې چې آئیني قانوني دا موږ حق ده آیا آئین خو موږ ول کلیر نه ده چې ما آئیني حق لای نو ما ته به بیا نه میلاوي دا خو بیا آئیني حق ما نه ده د خبره خو دا ده چې زه امن غواړم دا د ما آئینی بنیادی حق ته فانډامنټل رائټ مې ده زه مروت کانال چې 2200 کالو راسي سیاسي غدارانو بند کړای دا هیڅ وجه نسته ډیم یو فوټ پاته ده که یو له دوه بارانونه وسله نو ډیم به ډیمیج سي ختم به سي که مروت کانال خلاص نه کا خړې اوبه نه پچې رالی نو زه مروت کانال چې خړې اوبه غواړم 1,75,000 ایکړ ځکه به آباد سي چې ټول خیبر پښتونخوا ته به غله سپلای کوي زه خپل بیٹنی خاورې د لکی مروت خاورې چې ما ته خدای ګیس خزانه راکړه ایغه چې زه خپل د دې خاورې حق غواړم چې پنجاب ته بونځو خو ما ته خپل آئینی دستوري حق راکا
زه تجوڑی روڈ میں غشتو 1 ارب 21 کروڑ روپے فنڈ دا نه جوړېده. زه تجوړي لپاره تحصیل غواړم. ما په براعظم ایشیا چې ټولو نه غټه سیمنټ فیکټرۍ ده، ما ضلع ته 1 روپۍ نه میلاویږي. دا کرپټ افسران او دا چې کوم سیاسي غداران دي دا بتې په چا خلی په کروڑو او کوم ته 1 روپۍ نه میلاویږي. نو دا حق په څوک غواړي؟ دغه غوښتل په ما باندې په آیین او په قانون چې فرض دي او په اسلام چې ما باندې فرض دي، په انسانیت چې ما باندې فرض دي. نو دا جوټي اف آی آرونه، دا انټرنیټ سرویس بندول، دا خو بزدلانه حرکتونه دي، دا خو دومره غلط حرکتونه دي. او دې سره موږ سره د عوامو همدردي زیاتېږي، موږ سره په زرونو عوام دي، دا قوم موږ سره ولاړ ده، دا قوم پر موږ قرباني ورکوو، موږ په دې باندې به فخر کوو چې د قوم په سر باندې موږ شهادت مشتمل اوسي. موږ چې جیل ته مشران ورځي، هلته جیل ول سلوټان ورته کوي، جیل ول پینډې ورته کوي، مړۍ ورته کوي. موږ ته پولیس چې څومره فورس ته دا موږ ته سلامونه کوي، ځکه چې امن چې ټولو نه ډېر پولیس په اف آی آر درته بیا سلامونه کوي. اف آی آر پولیس افسران موږ ته نارې کوي، ډي پي او صاحب موږ ته چغې وایي چې دا اف آی آرونه ما باندې پاس نه دباو ده. دا څرنګه دباو ده چې قانون بل څه وایي دباو؟ خبره خو دا ده که نه چې پاکستان چې خود دباو چلیږي، پاکستان چې خود زور او جبر چلیږي که نه. ډي پي او یو سرکاري ملازم ده، موږ ته چغې وایي، درواغ خو نه وایي چې په ما باندې دباو ده. موږ نه کلاشنکوپونه واخیستل چې پولیس موږ ته باقاعده اتارټي لیټرې راکړي دي، 4 لاک کلاشنکوفونه موږ نه واخیستل، هغه دي ضبط دي، مشران مو په کرک جیل چې پراته دي. نو دا جبر ظلم خو موږ سره فرمان خان داسې جبر کشمیریانو سره هندوستان فورس نه کوي، داسې جبر په فلسطین چې اسرائیلو سره نه کېږي چې د موږ د مرود بیټني قومي تحریک سره کېږي. او دا وار وه چې دا کوم سیاسي غداران دي، سپین تور ابرګ، اصل دباو اصل سازشه منصوبه ایغه ده. ډي سي ډیپټي کمشنر لکي مروت د دغه سپین تور برګ چې کوم سیاسي غداران دي چې د موږ ضلع 75 سال موږ وینې وڅښې، موږ غوښې هډوکي وخوړل، دا د ایغه اصل چې سازشه منصوبه د ډیپټي کمشنر صاحب دغه سیاسي غدارانو سره میلاو سلای دا ایغه په اشارو باندې، ایغه په منصوبې باندې دا موږ سره دغه سکیږي. سر موږ یو سوال دلته کوو، سپین تور برګ دا کوم ته تول نه ظاهروي، دا خلکو بیا سپورټ کوي، الیکشن چې ووټ دغه خلکو ته ورکوي، او دا د دوره دشمن ده چې د بنیادی قانوني آئینی حقونه محرومای کوي. آیا دا په تاریخ چې دا بیانیه هم شامله کا چې روان الیکشن چې کوچيري څوک دو باندې بیا ټرست نه وکي؟ فرمان خان چونکه موږ تحریک چې دا بنیادی شرط ده چې دلته به په سیاست باندې خبرې بالکل نه کوو، موږ سره حاجی ووټ باندې اعتماد باندې بیا کوو، نظریه خلق ته هر پارټي موږ سره خلق ته په تحریک چې موږ په سیاست خبره نه کوو. او تا خبره په ګل بدله چې دا کوم نوجوانان چې دا تحریک چا ده، دا د ضلع لکي مروت خاورې تحریک ته د مروت کوم، د بیټني کوم، د وزیر کوم، په دې چې به خټک پروتي، په دې چې به بنوسای، دې چې به ماجري، دا ټولو لپاره موږ لټېدلي دي. موږ خو ما خو په خپله ما 50-55 کنال مځکه ده، دا فرمان الله دی، کوټ کشمیر ده، یو کنال مځکه په نیر چې نسته، شاهید خان د زوی 10 کنال مځکه بیا په نیر چې نه راځي. موږ خو یو خلکو لپاره لګیا یو چې چا دلته 0 کرنالونه واخله تر 10,000 کرنالو پورې دلته په دې مروت کنال چې مځکه ده چې آبا اربپتی سیا کروڑپتی بسی. موږ خو دې قوم پر وروتلی یو، نو قوم ته دا پکار ده، دا خبره 100% صحیح ده چې قوم که نوره وس نه ورسېږي دې سیاسي غدارانو ته سپین توره برګ موږ سره قوم لاړ ده، موږ ته قوم سپورټ راکوي. سوشل میډیا وګوره، دغه تحریک نه بغیره نه څوک سپین مني، نه څوک تور مني، نه برګ مني. قوم ته موږ سلام کوو، خو قوم باندې اوس دا فرض ده چې الیکشن روان ده، د الیکشن چې د سزا ورکي، په خپلو علاقو په خپلې خاورې دې بند کي چې وکه به کیمپین ته کنوینسینګ ته به نه راځو. سر لکه دا تا تاریخ ته ډېر لوی کمپریهنسیو تاریخ ته ګړدۍ د ضلع زوان چې تر کرک پورې خلک دا اپریشیټ کوي. خیبر پښتونخوا
نو تا سره مختلفو پارټیو خل دلته موجود ده سپین تور برګ که د دې کسانو ته پته ولګېږي چې دا ما برګ ول غلطه کوي یا تور ول غلطه کوي آیا ده ته پکار دی د اختلاف ورسره وکړي سپین تور او برګ دغه چې کوم نوجوانان دي ورکرز دي موږ سره دي چې کومې دا غټ غټ مگر مچان دي د سپینو او تورو برګو دا مگر مچان دا یې موږ تحریک مخالف دي ځکه چې د خدا سوچ ته فکر دا 75 سال په دې تیر کې چې دا قوم چې دا بچی او نوجوانان دا بیړ بکریاں دي دا کیڑے مکوڑے دي دا به غلامانی ما غلامی به کوي ما سپلای به پالشتوي کلاسور نوکری ملیشیا نوکری پاره به ما ته 3-4 کاله ناستي هلته په اسلام آباد پېښور چې او ما ته به جی حضور و سلامونه کوي نو دا بادشاهي دا شهنشاهیت دا چیرې هغه کولای شي دا خو د انګریز پالیسی ده چې ما غلامی به کوي دا دومره وږي تږي کا دا دومره ذلیل و خوار کا چې دو مجبوری دو روزی نه مندي او دو موږ ته ناسه په پښو چې مرغړي نو دا ورکرز چې دي دا به ان شاء الله چې نیکسټ الیکشن چې بدون انتقام اخلي سرت بار بار په د ویډیوګانو باندې وایي موږ خوار ټیم تاسو سره مندون داسې مشکل غوندي موږ وایي چې د تنګیږي ځکه چې ډېر غټه ذمہ واره ده په سر ده جی ته بار بار دا وایي چې یاره دا سیاسي گیم ده که نه د دې نیر چې رکاوټ سیاسي بنیادونه دي آیا جیت دا کوم ته کلیر کیا ولې نه د عوامو ته ګوره فرمان خان موږ هر یو جی باندې دا نارې کوو موږ دې نه بعد تحریک دا پلانینګ دا چې موږ به کلی په کلی اجرې په اجرې باندې ګرځو خلکو چې به شعور پیدا کوو موږ تحریک ټولو نه غټ کاردان ده کړی چې ته جوړي روډ یې وکړو مروت کانال چې 1 کیلومیټر پاته ده په بنو ضلع چې لکي ضلع مو کلیر ده اوس چې 1 کیلومیټر پاته سو فرمان خان اوس موږ باندې د سیاسي غدارانو هغه کار بند کو پروجیکټ ډایریکټر ظهور خان مروت او ایکسین ایریګیشن اکبر خان مروت دا استعمالي او په موږ باندې هغه 1 کیلومیټر کار بند کو 4 ورځې کار ده ځکه چې دا 1 کیلومیټر کار اوسي بیا به برانډیم نه خړې اوبر خلاصي نو دا سیاسي غداران وایي چې دا تحریک دا خړې اوبده کومو تر خلاصي کې بیا خو موږ سیاست ختم سو موږ به کوم ته سو وایو موږ دې کوم ته دا سیاسي غداران دا تور سپین او برګ دا ښکاره کړي دي دا مروت کانال 22 سال دی غدارانو بند کړای دا سیاسي غداران دا پروجیکټ ډایریکټر او ایکسین ایریګیشن استعمالي اوس په موقع باندې دا سیاسي غداران اوس اف آی آرونه کټ کوي دا سیاسي غداران تین ایم پی اوګانې کټ کوي دا سیاسي غداران موږ په جیلو باندې ګډي ارباسي موږ نه دا پولیس اتارټي سره دا موږ نه دا کلاشنکو پونه نیسی دا څه دي دا دي چې دا تحریک موږ ناکام کو او دا مروت کانال چې داخلي وبدې کومو ته نسی ملاوزه کوي سر عوام تاسو سره دي تاریخ بده سور ناکام کی 2018 نه بار دا خلک وشتا بیا تا غونډه کسانو ته ملاوزه تحریک ته ملاوزه دا غلط فهمي چې دو پراته دي چې سرو زرو نه نیر جوړ کی بیا یې کوم نو سره مني اخو دو یو غلط فهمي ده فرمان خان دا تحریک ټولو نه غټ کار داو چې د ضلع لکی مروت بالخصوص او ټول صوبه خیبر پختونخوا ته شعور ورکو دا غټ موږ اچیومنت دغه د ټولو نه غټ او یو بچای د دې لکی مروت خاورې یو نوجوان تر تور سرو پورې زتا ته وایم چې د دماغ ته سوچ او فکر ته موږ دا د کوم حقوق تی موږ دا کوم आवाज دا دو دماغ ته ګډ دا ټول لکی مروت چې کوم 14-15 لاک بچیان دي دا اوسیدونکو دي چې دا ټول ختم کی دا تحریک په بیا چلیږي دا تور سپینا تور برګ د دا نه وای چې دا انعام الله دا یا دا صدر شاهد خان دا یا فرمان الله دا یا ولی الله دا یا سیف الدین دا یا فرمان الله دا ته تحریک سه اوس دوی اف آی آر چې تا باندې دوه جوټي اف آی آرونه موږ تحریک لوجنا ځکه چې ته د خاور یو مجاهد د موږ د تحریک تاسو موږ د تا باندې دوه اف آی آرونه نسل کټ جوټي اوس ته بی بی ای وکړه بی بی ای کنفرم سلا 200-300 کسان په ته جوړي اف آی آر چا چولې دي دا 300 کسان بده نوجوانان بدا په جیلو باندې ګډي او مشران اور باسي بیا په غزنی خیل چې جوټي اف آی آر کټتا په لکی چې جوټي اف آی آرونه کټتي کدای شي نور چیر تحصیل پراتی جوټي اف آی آرونه
نور جبر او تشدد چې موږ یې نوکریګانې خرابې کړې، نوکریګانې مو ډسمس کړو، نوکریګانو نه نوره چې کوم موږ ته دمکیانې راکېږي په اننون نمبرو باندې او موږ سره ظلم او جبر کېږي. او دا تحریک د دغه لکي مروت خاورې بچو بلډ ته ګډ څه، دماغو ته ګډ څه، دا به چلیږي. او دا سیاسي غداران به دې نه بعده دا غداري د قوم سره د قوم خاورې سره انشاءالله دې نه بعده نه کوي. سر څه امید ده چې نربه چالو سی کا څه خیالات دي؟ زور به دو تیر سی، تحریک به زور په تیر سی، رسکش خوشوری ده پاس یوستا خالق و رازق و مالک رب ذوالجلال لا تحزن ان الله معنا. مصطفی ویلی چې خفه کېږو ما، پریشان کېږو ما، زه تاسې سره یم. موږ په الله باندې دا یقین او ایمان عقیده ده چې الله موږ سره ده. د موږ بچو ته به الله ګوري، د موږ د تورسرو ته به ګوري، موږ د نوجوانانو ته به ګوري چې د کتارو چې 10 کیلو هغه دانې ته ولاړ دي چې ځناور یې نه خوري، کپړې نشي کولی، هینډ ټو ماوت دي. په بلوچستان غرو چې 20,000 22,000 باندې هلته مسافر پراته دي. په عربو چې مزدورو ته تللي دي مسافر پراته دي، خپل خواږه وروڼه مور پلار زندې پاته دي. الله به دې ته ګوري. اگر چې 1 کیلومیټر بنو ضلع چې صفایي پاته ده، موږ باندې پراجیکټ ډایرکټر ظهور خان مروت ته د خاورې بچای ده، دته دومره حیا غیرت نه ورځي. ایکسین ایریګیشن اکبر خان دا د دې خاورې مروت خاورې بچای ده، دې ته دومره غیرت او حیا نه ورځي چې 1 کیلومیټر پاته څه چې خړې اوبه برخلاصېږي 4-5 ورځو بعد. اوس موږ دا چیرته مروت کانال ویزیټ نه ده کړی. دا دواړه افسران رالل بلا وجه یې ورته وویله چې کار بند کو، تاسو ته 1 روپۍ بیل موږ نه کوو. 1,30,00,000 روپو موږ صفایي کار کړی ده. خلکو اخیستی یو قرضې دي، پمپو والے، ټیکټرو والے، خفرو والے. موږ مطلب دا د له شرمه نه باره وتای نسو له قرضو نه. 1 روپۍ بیل نرته کوي او کار یې باندې بند کړی ده. خو موږ بیا دا د خپل اخلاص او د خپل غیرت باندې مو دا یقین ده، په رب ذوالجلال مو دا یقین ده چې دا سپین توره برګ دغو غدارانو دا سازشونه چې په هغه چې ډیپټي کمیشنر لکي مروت شامل ده، دې غدارانو سره شامل ده. دا موږ به بانګې دوهل وایو، دای دې وار وي، دای دې ار وي. پراجیکټ ډایرکټر خدا اکبر خان مروت ایریګیشن ایکشن دا موږ ډیپټي کمیشنر په دې کې شامل. سر دې چې ثبوت سره چې ډیپټي کمیشنر خو د ضلع بادشاہي عوامو ته ریلیف ورکوي، به بدای دي موږ سره غلط کار کوي. داسې ثبوتونه دي موږ سره معاهدې کړي دي، په هغه چې ګواهان موجود دي. هغه ټولې معاهدې موږ تر ماتې کړې، ټولې معاهدې. ګیس معاهده سره کړې در ماتې کړه، مروت کانال معاهده سره کړې ور ماتې کړه، اف آی آر او په بارے چې معاهده سره کړې وه کمپرومایز یې کړی ور ماتې کړه. نورې ډېرې معاهدې سره کړې دي چې کوم په دغه روډ باندې موږ ول زخمیان سوي وو چې هغه ته به موږ کمپنسیشن ورکوو، هغه معاهده یې ماته کړله. یو خبره چې سره کړې دغه موږ ته ټولې خبرې دا اقرار باندې په څه چې کوم اقرار کړی وه غیر مات کړ. ډیپټي کمیشنر د ضلع بادشاه ده، موږ باندې 3 MPO څوک لګوي. دا جوټي اف آی آرونه ټول ډیپټي کمیشنر په ایما باندې د ایګه په آرډر باندې کټ کیږي. دا مروت کانال چې کار ولې بند ده، دای څه کوي؟ دای چې شپاره ناسته ډسټریکټ ایڈمنسټریشن څه وایي چې شپاره ناسته. ما ګیس څه ما سره اګریمنٹ کړای دا، ما ته جوړی روډ باندې ناقص میټیریل استعمالي ته نه ویني. دای ورځ ورته راغی، دا هغه څه انکوایري کمیټه څه موږ سره خبره کړې وه، څه انکوایري کمیټه 2 نمبر کار لګیا دا ناقص میټیریل استعمالي. هغه موږ ډیپټي کمیشنر موږ سره خبره کړې وه، څه موږ ته ملاقات نه راکوي. سیاسي غدارانو سره شپیر وځي ناستي، موږ خلاف سازشونه منصوبې تیاروي. دا ډیپټي کمیشنر موږ خو به صفا خبره کوو. ډیپټي کمیشنر ما پبلک سروینټ ته نوکر ده، دا آکا نه ده نوکر ده. آکا پبلک ته دا کوم ده، ولې دا کوم سره دا جبر کوي یا ظلم کوي؟ دا سیاسي غدارانو په باره چې د مستویل دي چې دا تحریک نه برداشت کوي، دا د تحریک خلاف دي او دا د لکي مروت د خاورې ترقي او خوشحالي نه غواړي. د په خپله ویلي دي. موږ چې په نورو د انټرنیټ سرویس بندولو په باره چې ورغلي وو،
ویله دا فوج کوي آی اس آی کوي دا زه نه کوم موږ وایو چې دا ته کوې دا پاور اتارټي تا سره ده موږ ته پاک فوج آی اس آی یادوي دې دا مقصد ده دا یو بل سازش ده چې پاک فوج آی اس آی سره موږ ټسل راولئ دا یو بل سازش ده دا تا سیاسي غداران پاک فوج افسرانو سیاسي آی اس آی افسرانو سره ملاویږي او ورته وایي چې دې تحریک کسان چې دي دا دهشتګرد دي دا شرپسند دي دا بلیک میلرز دي او دا ډېر خطرناک خلک ته دا ورته خبرې کوي سر کوم ته څه پیغام ورکوي عوام د وینې په لاین دي قوم ته دا پیغام ورکو چې وقومه د لکي مروت خاورې هر یو اوسېدونکی بچا یا نوجوان دا کوم چې بوډاګان دي مشران دي دا غلامان دي دا ختم دي نوجوانانو ته وایو چې دا یو زبردسته موقع ده که دا بیا کیدای شي صدیو بعد دا موقع نسی رای دې مرود بیٹانی قومي تحریک دا دو خپل تحریک ته نام خو په پښدوي چې تحریک شروع کوي دا د هر بچی د هر نوجوان تحریک ته موږ قوم ته دا پیغام ورکو چې دغه تحریک سره ودرېږو دې تحریک ملاتړ وکړو د مروت کانال دا 1 کیلومتر چې پاته د چیکسور ټوله ضلع دیرچی گسی گیس پنجاب ته روان د ټوله ضلع دیرچی گسی که مروت قومي جرګې یا مروت قومي اتحاد دا سپینه توره برګ که دې نه څه امید که نه دا تا ترقي او خوشحالي دا نه غواړي تا روزي چیرې نه غواړي نو دا قوم ته موږ دا پیغام ورکو دا ټول مشران چې دا قوم ډېر چیک سي خپل آیین او دستور په دایرې چې دی نه د دغه خپلو حقوقو موږ سره ملاتړ وکړي موږ سره د ودرېږي موږ سره د اواز چیک کړي موږ ته د سپورټ راکړي موږ سره د مالی او جاني قرباني وکړي چې دا تحریک کامیاب شي که دا تحریک ناکام سه خدای دې نه وکړي خدای دې نه وکړي خدای دې نه وکړي بیا به په لکي مروت په خاورې باندې څوک اواز نه کړي قدرمنو ډېره مننه چیرمن مروت بیٹنی قومي تحریک محترم انعام الله خان صاحب بلیانو حقیقت دا ده چې قوم سره زیاتای مسلسل 75 سال راسې او دا سیاسي کسان دومره ډېره خو موږ ته کلیر نه وړله خو بهرحال خامخا یو سړي ذهن څوری یو د قومو سړی یو د علاقې سړی نو قدرمنو دا یو جبر لګیا ده او کار کله دا نیر مړونه پاته څه چا په وجې باندې او دا ګیس پاته څه بنیادي حقوق نسل ملاو نوجوانو تاسې وارو تاسو پاره دا یو وخت او چې څه مال پورې خپله جستجو کوشش شوري نه کو واړ عمر به دغه ځلواني تر چې دا غلامي زندگی به تېروو خام ځان نه غلامان جوړ کړي دي سیاسي غلامان یو معاشي غلامان یو اخلاقي غلامان جوړ کړي یو چیک سو ودرېږو خپل بنیادي حق د هر سړي حق ته غوښتن مندون جلا خبره ده درکوي څوک نه درکوي جبر تر باندې کوي سزا درکوي جزا درکوي خو تا حق ته غواړې بیا سبا به د خپل بچای ګریوان ته لاس ته رچوي چې دومره خو دې کوایسلل چې الیکشن چې خو دې ووټ غلطه چوایسه تا سره به وي او ووټ پته نه وایي به څه دا قوم ته دا بیا تا ته ما نیر نه درکه ووټ راکه تا ته ما روډونه نه جوړول ووټ راکه تا باندې ما ظلم کاو او وخت تېر د چرمین صاحب الله دې خوشحاله ساته الله دې عمر دراز کا اما به سوره وس رسیږي تا به ډېر رسیږي قومو چې ټول نه انقلاب رایسي خلک چیک سي انقلاب څوک راولي نه انقلاب رایسي خلک په چیر چیک سي که څوک دوله لاړل چې څوک ویش یا فایده واخلي عزتمندو چیرمن صاحب شوق مو او د دو جرګې سره مو شاملېدنه فخر محسوسوو چې موږ دلته راللو دا د قوم خبره ده مروت صرف د تاجوړي ته ضرورت نه ده صرف بخمل ته ضرورت نه ده څرنګه د امن هر سړي ته ضرورت وو نیر هر سړي ته ضرورت ته خالی جرأت کول پکار دي که خپله مو نه وکړه د ملاتړ پکار ده دا د ما بچو مستقبل دپاره ده زندگی جوړون دي آینده دپاره به واړ عمر دا خلکو مړونه او دا ور الیکشن چې عزتمندو نوره وسې موږ نسته ده نارت سره کوای سو درېدای سو سره الیکشن چې داسې توړ ته ورکوو چې دا بیا زندگی بر یاد لري دغونه ویله چې ما قوم سره کړي ول دور سره وکړل نو عزتمندو مخ ته اشیار کو او بایدار اوسېږو الله تعالی دنمی قسم نیر بنه کمنده خو تا خانی ته به طلای ورته که ناره تکبیر تا نیر بنه کمنده روډ به ما نه مندلای خو تا خانی به ور ورته که انشاءالله ته به دا خان نه چې به درواغزن خان به دی
ما ته له ځانه جوړ و ټوبیل به د چا ته باندې خرڅ که روډ به دې په چا خرڅ که کوم به دې اور ته نیولی و اوس دا دور تېر ده ګزه میدان لیبه ده انشاءالله ګوړه یې میدان انشاءالله نیر به راکوي د پلار بیا راکوي دا قانوني حق ده او قسم په خدای ده چې دا غیرت نه ده چې تا خپل حق نسې غوښتلی دا زندگی ته ضرورت نسته ده دا زندگی ده حق غوښتل فرض دي دا زندگی ده چې ما دې په لکانو کارنانو مځکې ځای کېږي اته دې ما ته په اسمبلی چې چیک چیک کېږي بمبرې ته هم نسته در باندې کوم پر آواز نشي کولی چارمین صاحب وایي کمیشنر بیا پلاني بیا اکبر خان څوک ده ظهور خان څوک ده ما دومره غټ کوم پروت ده ما باندې رزق دی بندوي وټ اینډ هو از فلانه دا څوک دي کوم د مروت لا به زه مروت والي نه چوټ انکار کوم دراني ته به ورځم دا څومره د شرم خبره ده زه به بل خان ته ورځم چې ما نیر دې چالو سي مروت په واړ عمر لوی کوي خلکو سره به مزدوري کوي 75 سال مې ووټ دې پاره درکاو چې به ته ما خانې ته به ما ظلم کړه دا خاطر جمع لره مرګ وروځي دا وایي قوم ته چرمین صاحب ډېره بېادبي یې ګڼه تا مخشي او قوم ته وایم چې ما دې خان دې سرمایهدار دې سیاسي کس ته وري څه مال خدای وري ټالوي بیا دې مرګ راکوي د خان ته مې دې نه وري ټالوي مرګ بهترین مرګ شو ده الله دې بیا مې تله چې دې نه زه مستثنا یم ما به نیر به نه کمن د ته بیا ګورې وته ته به راته ګورې ما به درنه وري اوبه داسې به مې تا ته درئ اوبه داسې کښلی بیا راکړه چې تا نیکه بیا راکوي 10 بجې بیا نه کېره 20 بیا نه کېره ولې دا څه لوږې چرچڼې دي د هغه دور ده چې په جاز به کاغذ وړل د هغه دور ده چې یو کس پته ته ولاړ وه پته به نه لګېدله چاته کور په کور گلی به گلی به په هرې دروازې به ته لیکلي چې ما نیر چې ولې رکاوټ وړې فرمان خان رواز دوه بعده دا فاینل په تاجزۍ باندې دا مروت بیٹنی قومی تحریک په تاجزۍ باندې احتجاجي کیمپ لګوي یا به شهادتونه یي او یا به حقوق راکړي نه چې احتجاجي کیمپ خو موږ خلکو بنیادي حق ته دی چې شهادت لا دی چې څه ضرورت ده دا چې تا بنیاد تا همت ته سلام تا جرأت ته سلام د دې تا ملګرو دا یو بنیادي یو پوره امن احتجاج ده یاره ته چې حق نسې ورته احتجاج به کوې ته به نور لکه څه کوې تا سره بل اپشن شته نه ده دا ټول عمر سمله د داسې کسان نشته دي غلط موږ خپل قوم ده دا مروت قوم غلط ده حقیقت چې غلط ده سړی نه وپېژانده یې سمله د داسې کس لرلی چې هغه دستخط به بل چا کوي ته حق په غواړه که نه ټول عمر د قوم ټکر یې ووهلې چې وخت راغی او نیر چالو کېږي اوس رکاوټ نو ما سیاست چې ووټ دې پاره درکاو وایي چې که ډېر هغه نادرخان علي صاحب وایي چې که زورور چې خدای نه زورور نه یې ته جوړه انجام د ظالمانو نه خبر نه یې دا قوم ده دا قوم هزاره بدوا چې کوم خلک والی ده واړ عمر قسم نه ټکرې وایي نیر د ما مروت ته به فایده سیاسي کسه چې هرې پالټۍ والې او رکاوټ جوړېږي نه دې منم چې وال وځې نه دې منم چې اوبر تر وړېږي بیا دې نه منم او بیان به درته وکړې اول تا جوړو نه تحصیل لاړ نارې دغ ځوان کولې ټول خلک تهمت را باندې وې ما چې خدای ته وګورو تحصیل بلډینګ ته نه وایي تحصیل سره تحصیل اسپتال تحصیل سره ډېر کالجونه یي تحصیل سره ډېرې خبرې ولې لاړه ولې دا پته مې ولې نه وکړله تا جوړو سره به زابه مانځ ده پولیټیکنیک کالج مروتو کرایو باندې ظفرالله خان د شوراو نن چېرته جوړ څه دا موږ بنیادي حقونه دي موږ بچي به تعلیم نه وي ټول عمر به محروم وي موږ به نیر نه موندو موږ به پردی له وی کوو 2 کسان 15 لاس تر چیکس تیاری کې شوري کې یو قانوني آئینی طریقې باندې روان دي نو دې سره به څوک ملګری کېږي نه دا زور خدای تا ته درکړی ده دا کښلی زور یې در ده تا ته د دوره زورو چې دغه زور درکړه چې ته په کوم ظلم کوه ته ته اوبه مه ورکوه نو قدرمنو جذباتو نه یقینا موږ معذرت خوایو ډېر درانه درانه خلک دا خبرې اروي خو ډېره په ګرانه مو موندلي وړل او یقینا خبره ده ځکه چې داسې کسان ډېر لوی مصروفیات دي الله دې دو قدر وکړي او د مروت قوم ته د الله پاک دا شیان ورکړي ځکه چې ډېر پسمانده قوم ده او هر لحاظ سره پسمانده ده اول خو زه وایم چې لیډرشپ نه دا ډېر پسمانده ده لیډر یې نه کمنده ټول عمر مو پردۍ پالټیو پسې جنډې اوپرولې
پردیو لیډرانو باندې موږ تراسي توقع ومو خپل 1 کیلومتر چارمین سیوای چې نیر پاته ده بیا به خړې اوبه چې ما اوبه وسي دا لیش ته ښه یا زه دا لیش یم که نام مې دې واخیسته بیا مې دال ته وتې یا لال کا که ما یې تا نام بیا واخیسته چې ما پر دا وکړه آیا تا ته راللې څه وایي نو قدرمنو مخته شیار کو او یقینا موږ یو قانون آئین په دایره شي بنیادی حق لرو او موږ پر ټولې ادارې عزتمند دي کا ډیپټي کمشنر صاحب دا کا پولیس دا کا فوج دا کا څوک دي خو موږ قانوني حق یو بنیادی حق ده غوښتنې نو دې لپاره پکار ده چې دا ادارې موږ د دې تاریخ سره ولاړې شانه بشانه او مخته دا خبره پارلمنت پورې ورسوي چې و ظالمانو دا خو دو خپل حق ده نو موږ دلته ډیپټي کمشنر صاحب